السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګوره یو غریبان او یو قرضدار بدلت روح الخير. زما دوه خبرې واورې دوه. تاسو به سړی څه ګډې وډې وایي ګډې وډې نه یم ستاسو لپاره یم په ما تېرې شي روانې دي. یو چې غریب شي څه شي غریب شي او یو قرضدار شي دا دوه کارونه به نه کړي دوه. تاسو به خندا کوئ سړی ګډې وډې وایي. زه سبا خبره کوم قرضدار هم شي سړی او بیا سړی غریب هم شي نو هغې بیا دا حدي او زما د سر نه تېرې شوې تاسو ته وایم. اولې خبره دا ده بچوملیا خبر یو چې غریب شي که نه غریب شي غریب نو د غریب سړي خواله به بیخي نه ځي. یو ته خپله غریب یې که نه غمونه چڼی لګیا یې ټول لګیا یې غمونه چڼی خدای پاک د اړ چا تش کړم او څنګه تش کړم او څه چل وکړم. صحیح ده چې ته غریب شي او د غریب سړي خوا ته لاړ شي او د غریب سړي خوا ته کښېنې چې یا زما ملګری دی غریب دی راشي هغې سره کښېنم او داړه ورته تش کړمه چې رانه خوشحاله شي غمونه مې ختم شي. نو ته د غریب سړي خوا ته لاړ شي که نه د غریب سړي خوا ته به چې کښېناستې او تا ته چې یاره زما دا مسله ده غریبي ده او کارونه نشته روزګارونه نشته او دا نشته نو د غریب سړي ځای به درته دومره قصې شروع کړي دومره قصې چې تا معمولي افسوس شروع کړو هغه به ډېر افسوس شروع کړي. نو ستاسې زړه خو شاعر د مخکې نه په دل کې پروت دی تباه شوی برباد شوی دی غرق شوی دی او ته بیا د غریب سړي خوا ته کښېنې نو د غریب سړي ځای ته د قصې شروع کړي نو خانه لګیا به نو ستا اړه به نه چلق په وشي نور به موج وي چې خدای پاک د چا خواله رالمه. نو هسې مهرباني کوئ د غریب سړي په ځای د مالدار سړي خواله ځئ. هسې د خانګوډو مالګوډو خواله ځئ چې هغه برېت یې غوړي نور هغه هم پام ګورئ په هغې ګورئ اکثر نیستمن مالدار خواله به نه ځئ ګورئ او دومره افسوس وکړي چې غریب به پرې وبخي هغې خواله به نه ځئ. لږ څه ګزار حال چې مالدار راسي جامه کپړې سپینوي برابري ښه سمارټ ګرځي دې سړي خواله ځئ. صحیح ده که نه؟ نو دا خپل ځان سره یاد ساتئ چې د غریب سړي خواله بیخي نه ځئ که نه نور به هم چڼ شي نور به هم ورډوب شي خانه به دې غرقه شي. ځکه چې ته ما نن ماښام نه راخوړل که نه او ته دا به جواب کې ووایي چې یاره ما خو نن دویمه ورځ ده او درېیمه ورځ ده ما څه نه ده خوړل نو ستا خو لږ خپل غم دی د هغې غریب غم به هم په سر والې یو نوم دې هم ورنن باسي. دا زه خندا نه کوم چا پسې ښه زما مقصد په تاسو خندا کول نه رم تاسو زه وخندم او یا زه خپل غریب سړی یم خوښ دا خبره تاسو ته کوم. صحیح نه د غریب سړي خواله نه کښېنې که نه دونه یې او داسې به دې را ټیټ کړي او قصې به درله ختمه کړي اب هم خپه ته هم خپه چې خدای پاک دا څه وکړم د چا خواله رالمه. او دویم نمبر دا خبر ځان سره یاد دویم نمبر یو چې قرضدار شوې که نه مثال زه قرضدار یم صحیح ده او زه سوچ کوم چې د چا خواله لاړ شم چې لږ غم ورسره شریک کړم چې داړه مې لږ سپک شي. نو ته چې اوس زما په شان د قرضداري خواله راشي او زما سره کښېنې او ما ته ووایي چې یاره ما باندې دومره قرضه ده چې د کم تر به ورکړم یاره به باندې 100,000 روپۍ قرضه راو پلانکې نیټې مې خودې راو پلانکې نیټې مې خودې راو دا سوچونه پې ګرونه شروع کړي. صحیح ده او بیا سیب ته د لګیا شي چې ایروره زما خو د یو کال وشو د یو نور روپۍ راخلم بل یې ورکوم د بل نه راخلم بل یې ورکوم د بل نه راخلم بل یې ورکوم دا ژوند مې دې روان دی تبو تومانه یو او مشهور یو هلکه د پلانکې سره لین دین ونه کړي ولې پلانکې وایي قرضدار دی او پیسې نه ورکوي او تباه او برباد دی چې اوس معامله به نه چېړی هغه غریب سړي زوی سره پیسې د کم طریقې درکړي څنګه دله درکړي ور صحیح نه صحیح ده که نه. دا خبره اورئ چې قرضداري خواله بیخي نه ځي تا به دا سړی قرضدار دی دې خواله ځم او دې زړه ته شوم نو هغې خواله به نه ځي که نه ګورئ ایسته به دې چڼ کړي خاورې ایرې به دې کړي سنکیا به دې کړي ورنال به دې کړي نو د غریب سړي خواله به بیخي نه ځي د قرضدار چې خواله به بیخي نه ځي. د هغه چا خواله ځه چې یو روپۍ پې نه وي هغې خو داسې کښېنې یاره قرضې هغه چې مړه ورک شروع کړی دی ما یو روپۍ قرض هم نشته او کار روزګار مې ښه دی هر څه مې ښه دي نو هغه داسې خبرې وکړي ستا ذهن به برابر شي ته به چې او که نه یاره دا سړی خو قرضې پې نشته او څه وجه کېدی شي نشته پې نو هغه به د له څه نه سړی خوشحاله کړي برابر به دې کړي
او که د قرضداري خوا لاړې بیا ورک شي غمونه بیا سوچونه فکرونه او ګرځه یو چا وایي قرضونه نه هغې خوا له ځه هسې برنه به د خوشحالۍ خبرې کوي نو زړه به دې خوشحاله وي وینې زما شمبه کې یوازې دلته ناست او غمونه به چڼوئ والسلام